آسټرالیا یو ځل بیا افغانستان سره د کرکټ سیریز کولو نه انکار کړی دی او وجه دا ښیي چې افغانستان ښځو له ایکول رایټس نه ورکوي. افغانستان کرکټ بورډ د ښځو ټیم نه جوړوي. په دې وجه باندې موږ افغانستان سره کرکټ سیریز نه کوو. تاسو د یاد شي کال نیم مخکې آسټرالیا مخکې هم د افغانستان سره د کرکټ سیریز کولو نه انکار کړو چې دا سیریز الریډي په دوبۍ کې شیډیول په شارجه کرکټ سټیډیم په دوبۍ کرکټ سټیډیم کې افغانستان الریډي شیډیول کړو خو په عین موقع باندې آسټرالیا د افغانستان سره د سیریز کولو نه انکار وکړو چې بیا افغانستان سره سیریز پاکستان کړو. تاسو د یاد شي چې هغه سیریز بیا افغانستان ګټلې هم د پاکستان نه. نو یو ځل بیا آسټرالیا د افغانستان نه انکار کړی دی. اوس افغانستان کرکټ بورډ له څه پکار دی ځکه افغانستان کرکټ ټیم که تاسو ګورئ په تیر شوي ODI ورلډ کپ کې د انډیا نه بعد چې کوم ټیم ښه پرفارمنس کړی هغه د افغانستان کرکټ ټیم و چې هغې کې پاکستان له شکست ورکړی، انګلینډ له شکست ورکړی او آسټرالیا نه چې کاش هغه میچ ګټلی وی کوم میچ چې میکسویل ګټلی و که هغه میچ افغانستان ګټلی وي افغانستان هغه میچ کې آسټرالیا ته سیریز ورکړی وي نو نن به د آسټرالیا دومره سترګې نه اوچتېدې. بل تاسو له یاد شي چې کله آسټرالیا د افغانستان نه مخکې د سیریز کولو نه انکار کړی نو راشد خان د بګ بیش نه انکار وکړو. راشد خان ولا بګ بیش پرېښو. نو دلته اوس افغانستان کرکټ بورډ له پکار چې ICC سره ناسته وکړي ځکه افغانستان کرکټ بورډ په کرکټ کې نن سبا یو ډېر اهم رول لري. په کرکټ کې د هغه یو ډېر غټ نوم دی. هغه اني ټیم له شکست ورکولی شي په اني ګراوند باندې. نو افغانستان کرکټ بورډ له پکار چې هغه ICC سره کینی او دا ایشو ور سره ډیسکس کی که ICC خبره د لزو کوم نو ICC په دې کې څه کار نشته دی. خو افغانستان څخه په دې خوا کرکټ بورډ نه دی څخه په دې خوا ټیم نه دی. هغه کې ډېر غټ غټ کلاډیان موجود دي چې هغه کلاډیان په آل ورلډ کې په لیګونو کې گیم کوي. راشد خان، نبی، ګوربز، نوین الحق ډېر غټ غټ نمونه د افغانستان کرکټ بورډ کې شته دي. افغانستان کرکټ بورډ له پکار چې ICC سره ناسته وکړي دی کې د ICC څه کار نشته دی. مطلب د بایلیټرل سیریز چې کوم وي د ICC رولز مطابق دا دی چې بایلیټرل سیریز د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم سیریز هغې له بایلیټرل سیریز ویلی شي. هغې کې د ICC کار نشته. هغه دوه ملکونو خپلو کې ډسکس کوي چې دواړه پې اګري وي نو سیریز شیډیول کړي چې کوم ځای کې هم دی شیډیول کوي که نیوټرل وینیو باندې شیډیول کوي. لکه اوس د افغانستان چې کوم څومره هم سیریزونه یا په دوبۍ کې وي نو دا د هغه دوه ملکونو ترمنځ خپل یو اګریمنټ وي. دې کې د ICC څه کار نه وي لکه د بایلیټرل سیریز چونکې په ICC چې کوم ایونټ وي ورلډ کپ وي T20 ورلډ کپ وي ODI ورلډ کپ وي چیمپئن ټرافي وي نو یې کې ICC کار وي. خو په بایلیټرل سیریز کې د ICC هیڅ قسم کار نشته دی. خو بیا هم افغانستان له پکار چې ICC په دې ایشو باندې راوچته کړي ځکه آسټرالیا چې کوم دی سو دومره غټ ټیم نه دی په دنیا کې چې بس آسټرالیا به انکار کوي او بس سیریز به نه کېږي. افغانستان هم د کرکټ په دنیا کې یو اهم رول لري. یو خو چې څومره هم افغان کلاډیان دی په بګ بیش کې گیم کوي نو ټولو له پکار چې د بګ بیش نه بایکاټ وکړي. بګ بیش کوم دی آسټریلیان لیګ دی چې د افغان ټول کلاډیان دغه بګ بیش نه بایکاټ وکړي نو آسټرالیا ته به هم پته ولګي څنګه چې راشد خان مخکې بایکاټ ته کړو چونکې بګ بیش والا یو ډېر غټ اماونټ ورکوي کلاډیانو له. مطلب راشد خان په هغه کال باندې ډېر غټ اماونټ تلته ورکړې وه خو په کار هم و ځکه چې یو سړی یو کلاډي په ملک باندې ننګ ونه کړي نو نور به په څه باندې ننګ کوي چې هغه ملک هغه له یو نوم ورکړی وي. نو دغه رنګ څومره هم د افغانستان کلاډیان دي چې د آسټرالیا نه بیخي انکار وکړي د آسټرالیا نه بیخي بایکاټ وکړي او ورسره افغانستان کرکټ بورډ له هم پکار دی چې په دې ایشو باندې ICC سره خبره وکړي چې څنګه دی زموږ نه د سیریز نه انکار کوي لکه وجه څه ده که اوس موږ د ښځو ټیم نه جوړو یا زموږ بورډ دا زموږ خپله انټرنل ایشو ده. دا زموږ د ملک او زموږ د حکومت او زموږ د رولز اینډ د ریګولیشن زموږ په ملک کې چې کوم حکومت دی دا زموږ او د هغې ایشو ده. دې کې د بل ملک څه کار خو نشته لکه مطلب بیا دا نور ملکونه ولې موږ نه بایکاټ نه کوي صرف آسټرالیا موږ نه بایکاټ کوي. نو دې ځای کې ICC سره د افغانستان کرکټ بورډ چې کوم غټ خلک دي هغې له پکار چې په دې ایشو باندې خبره هم ډسکس کړي. خیر آسټرالیا ته چې کله بیا ورلډ کپ کې فیس کیږي نو انشاءالله افغانستان به شکست ورکوي او د آسټرالیا د غرور به ماتوي. په دې ویډیو کې د اپډیټسو دې حوالې سره تاسو خپله رای ما سره په کمنټ کې شریک کولی شئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه والسلام.